او په بل حدیث کې راغلی دی امام طبرانی رحمه الله دا حدیث راوړی دی کله چې الله رب العالمین دا تله د میزان پیدا کړ دومره غټه وه کفته مثل السماء والارض چې دا یو چابړ او دا یو طرف په مثل اسمان باندې او دا بل په مثل د ځمکې باندې دا چې کله الله عز وجل پیدا کړه نو د ملائکه رب العالمین نه تاسو کو ما هذا ربي یا رب دا چې پیدا ک نو الله عز وجل تو ویل چې دا مثله د میزان پیدا کړه او په دې کې به هر انسان چې کوم نه کوي او بدای هغه تلل کیږي نو ملائکه چې کوم د خپل وزر پر ځمکه باندې واري او ویل چې سبحانك ربي ما عبدناك حق عبادتي ای زما رب تعالی را پاکی ده من خدا سي عبادت او بندگی ستانه د کړه چې شرسان سره مناسبه سره پر روایتو کې دا راغلي دي چې د پیدایش د ورځ نه تر قیامت پورې الله ته پر کو سجده باندې دي نه چې ته دروغ لري دی نه چې ته غلا کړی دی او بیم دسی وای چې ای رب موږ ستاسو سي بندگی نه د کړه چې شرسان سره مناسبه هغه بندگی او عبادت موږ ستانه نه کړي او بیا الله عز وجل د ملائکه ته ویل ای زما ملائکه زما په بندگانو کې داسې بندگان مشته چې ګوره د تل د میزان په پنه کو عملونو باندې کوم د پنه عمل باندې ډکه ورځ قیامت باندې به په تل د میزان کې اختلاف دی چې دا به وي او کنه دا به دوه تلی یو قول علماء دره چې تل د میزان دا یو ده په دې کې بر انسان هر عمل چې کوم د څکیږي غتل لیکيږي موز به تل لیکيږي روزه به تل لیکيږي زکات به تل لیکيږي حج به تل لیکيږي او دویم قول دره چې لكل عمل د هر یو عمل لپاره به چې کوم د ځان ځي تلی او پاږي کې به تل لیکيږي او به چې رسول الله فرمای له لسان ګره د لپاره واجب مشته وکفتان د لپاره دوه طرفونه دي چې په یو طرف کې نیکی تل لیکيږي او په بل طرف کې به چې کوم د انسان هغه بدای تل لیکيږي دا رسې تل دا ګوره به معتزله دلته وایي چې اعمال تل لیکيږي وجداره چې اعمال چې د اعراض او اعراض تل لیکيږي لیکن په دې منظم الله قادر دی د کشف علوم الاخره ولیکيږي الله رب العالمین دې په باره کې معلومات دی نو د اعمال د انسانانو به چې کوم د څکی هغه تل لیکيږي او به په دې کې اختلاف دی چې د انسانانو عمل نه بتل لیکيږي په دې کې یو قول علماء داره چې د انسانانو د عملونو به چې کوم دی یو جزاء الله رب العالمین ورکي لکه حدیث کې راغلی چې د دنیا بر زړې بوډۍ په شکل باندې غراش او په دویم روایت کې دا راغلی چې سوره ال عمران او سوره بقره براش چا چې په دنیا کې اهتمام کړی دی د انسان په سر باندې به ودرېږي او دا به انسان لپاره شفارس کوي نو دغه شانته به انسان د عملونو د الله رب العالمین یو جزاء ورکي جزاء او دغه جزاء به تل لیکيږي او دویم قول ورپکې دا چې نه په کوم رجسترو کې چې د انسان عملونه لیکل شوی دي او اعمال لیکل شوی دي هغه رجستر به تل لیکيږي او په تل کې به واچول شي پر روایت ترمذی کې دا راغلی دی پر روایت د عمرو بن العاص رضی الله عنه باندې ډېر حدیث دی الله رب العالمین په ورځ قیامت باندې یو کس اغراولي یو بنده براولي دا پته نشته چې دا زیم او کدا ته او کدا بل او کدا مخکنو امتونو نه دي خو یو کس به الله رب العالمین راولي او ملائکه ته وایي چې ورشي د چې کوم ګناهونه کړی دي هغه رجستر تاسو کې راوړي او راکولاوي کوي نو کله چې ملائکه هغه رجستر هغه راوړي الله رب العالمین راوړي دغه رجستر به هغه راوړي او ته وایي چې دا کولاو کا او رسول الله فرمایي دا یو رجستر بدون غټي مد بصره د نظر په اندازه باندې د داستر کې چې څومره اندازې ته رسیږي د عمر ورایو رجستر سي هغه بغټي د ګناهونو الله به ته انسان را کولاوي کا نو کله چې را کولاوي الله عز وجل به انسان ته انسان دا ګناه لري کړل په دې ځای کې کړل په پلاني تاریخ باندې کړل په پلاني تاریخ باندې کړل دا پلاني ګناه لري کړل استاني ګناه لري کړل هغه به اے الله زه په دې باندې اقرار کوم او دا ګناه ما کړی دا د انسان برزان سره و چې رزق تبا شوم به الله عز وجل وی چې هل ظلمک كتبتي اي زما دي ملائکه خو پتا باندې زیاته نه کړي تا باندې خو ظلم نه کړي هغه به یا الله ظلم نه کړي بلکې حقیقت یې لیکل دي به الله عز وجل دروغ خدمانه دي لیکل به الله دروغ دي لیکل حقیقت یې ویل دي صحیح خبره هغه لیکل دي نو به چې کوم دي الله رب العالمین دي ملائکه ته وی چې تاسو ملائکه ته الله عز وجل وی چې لا شو تاسو د انسان چې کوم د نیک عملونه وګورئ چې نیک عمل کړی دی او کنه دی کړی نو په نه نوی رجستر کې با سلام رجستر ته راواخلي چې کله راواخلي نو پاره کې به د الفاظ کله شوی اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا کلمات د پکې لیکل شوی دا رجستر به راواخلي کله چې دا بطاقه او دا غنډه رجستر هغه راواخلي دا چې کله هغه راواخلي نو دا کلمه به څه لیکل شوی خو الله رب العالمین به کوم څه وي الله رب العالمین به ملائکه ته وي چې وشه او ته وي دا وتلای ولا دا څه کوي دا وتلای دا نه نوی رجستر او دا یو رجستر دا وتلای الله رب العالمین ته بر انسان وي چې ای زما رب ما هذه البطاقه وما تلك سجلات ما ته پتر چې دا نه نوی رجستر دي او دا غرن چې کوم دی دا زما ګونه او دا یو بطاقه دا وړه غونډه کې رجستر دی ما ته پتر زما په نیکانو باندې چې کوم دی دا زما ګناونه غدرنیږي دا متلای الله عز وجل به وی چې دا وتلای
دا انسان به ته ای زما ربه ما نور مشر ما ما ګناهونه مره ښکاره کوه می تعالی نو الله عز وجل به انسان ته وي ای زما بنده لا ظلم عليك نن ورځ پتا باندې ظلم نشي کېدلی دا د عدل او د انصاف ورځ ده تا باندې څوک ظلم نشي کولی ګور دا د عدل او د انصاف نه ډکه ورځ ده نو ای زما بنده پتا باندې ظلم نشي کېدلی نو بیا به چې کوم تا باندې نشي کېدلی الله به انسان دا انسان به الله ته وي الله زه په دې کې جهنم ته تیار یم یا رب العالمین جهنم ته تیار یم الله جهنم ته زما خدای را تعالی چې ته زما جهنم ته زما رب العالمین زما د اعمال چې کوم د څه مکوه هغه متعالی نو په دې وخت کې به الله رب العالمین چې کوم دی دا وتلی څه به وتلی دغه رنګ دغه دی دا یو رجستر او دا نه به دا وتلی نو په دې کې به چې کوم دی فثقلت البطاقه دا بطاقه بدل نشي او دغه نه نوې رجستر به څه شي هغه سپکې شي دا په دې وجه باندې چې د انسان عقیده توحید وا چې ولا به د انسان عقیده توحید په دنیا کې او بل روایت کې دا سره غلي دي چې ولا يثقل مع اسم الله شيء د رب العالمین د نوم سره هیڅ هم هغه نشي درنېدل رب العالمین دا نوم چې دا ګوردا ډیر دروند نوم دی او ډیر ښایسته او ښکلی نوم دی نو ګوره دا په دې وجه باندې چې د انسان عقیده چې کوم د توحید په دنیا کې الله وو ستا عقیده توحید وا او ستا د عقیده و چې خالق د خیر او د شر چې د رب العالمین دی لکه بعضی فلسفه وایي چې خالق د خیر رب العالمین دی او خالق د شر انسان دی مونږ چې خالق د خیر او د شر رب العالمین دی خو لیکن کاسب د شر چې دی ګوردا انسان دی دوی عقیده چې چای زمونږ رب العالمین به چې کوم د څو کی زمونږ رب العالمین به د انسان دغه یو رجستر چې کوم د څه کې پرې نه هم نه هغه درون کې پورز د قیامت باندې او په بل روایت کې دا راغلي دي ول رب العالمین به یو بل کس اغراولي چې کله راول رب العالمین تعرض الاعمال وکله به تر خپل عملونه هغه پیش کی او په دې کې به چې کوم دی به الله رب العالمین یو زره ګناهونه هغه ذکر کی چې دا ګناه لري کړی دا دې کړی دا دې کړی دا نو په دې کې به انسان وایي چې الله ز تبا شوم زه خو هلاک شوم چې دونه ګناهونه هغه کړی نو اس الله رب العالمین ته اته زره ګناهونه هغه پټ ساتلی اس الله عز وجل د انسان ته وی ای زما بنده ستدغه وزره ګناهونه باندې کوي باندې بدلوما فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات الله فرمای ای خلکو زبستاسو نه کوي چې کوم د په بدای سره څه کما استاسو بدای به په نه کوي سره څه کوم الله بدلوما الله یې بدلوما خو په شت باندې چې استاسو عقیده توحیدی فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات الله فرمای استاسو دغه بدای به په نه کوي باندې څه کما هغه بدل کم خو په شت باندې چې استاسو عقیده توحیدی بیا چې کله دا انسان بل رب العالمین ته وی الله زما خو ته تر ګناهونه نورمو الله به وخاندي او به ما دا انسان څونه زړه ورک چې ګوره دا ما ته پټ ګناهونه راخاره کوي مخامخ جهنم یو دادونه زړه خبرې کوي است الله عز وجل د انسان دی زما بنده ستاد رب العالمین رحمت چې کوم د ارچا نه فراخه ده زستا دغه ته زړه ګناهونه په نه کوي باندې بدلو رب العالمین به دې د وجه چې ته بوزي جنت لا غبوزي نو دا مختصره خبره و ان شاء الله نور او بیرسته کو وبالله عز وجل التوفیق